ملا صاحب کور ناستو ښځې سره د شپې بس روان شو سره ښځه خاوند کله کله روانېږي نو ښځې ورته وایي چې تا سره به زه بیا د نن نه پس خبرې نه کوم. ملا صاحب غصه شو چې ته ما سره خبرې نه کوې. وایي ښه که د سبا ته خو دا وایې چې بیا به خبرې نه کوم خو که سبا ختو پورې دې ما سره خبرې ونه کړې نو ته په ما په دریو طلاقو طلاق یې. ښځه د کوتک نه دومره نه یېرېږي خو د طلاقو نه غریبه یېرېږي او چې بیا 3 طلاقه ورته ووایي نو ما سره یې سبا پورې خبرې ونه کړې نو ورته یې وایي ما باندې به په 3 طلاقو طلاق یې. مطلب دا چې دا ښځه ویېرېږي او خبرې شروع کړي چې ته اوس خبرې کوې او که نه کوې. بس ښځې بړستن ته وخته نیمه یې د خپو لاندې کړه او نیمه یې د سر لاندې کړه چې اړو کوم یې نه. ملا صاحب حیران شو یخه خوله پرې راغله چې خدایه ما خو دې له زوره نه ورکوله چې دا به خبرې شروع کړي هغې بلا شیشه کې خو سر په بړستن کې پټ کړو دا څه په غم واوړېده. چې لږ ساعت تېر شو ملا صاحب ښځې ته وایي ښځې ګورې 3 طلاقه مې ویلي دي او سبا داسې په منډه را روان دی ګورې که د سبا پورې خبرې ونه کړې او سبا راوخت 3 طلاقه دي ګورې قصه ګرانه ده خبرې شروع کا هغه ورته لاس راوباسي وایي نه کوم خبره. اوس به سره څه کوې نو سوچ یې راغی چې یاره زمونږ په مولیانو کې هوښیار مولیا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورپسې لاړ. امام صاحب تهجد له پاسېدل ورې ورته ووه حضرت یو مسله کې ګیر یم څه چل دی دقسې ښځې وې خبرې د سره نه کوم ما وې که سبا ختو پورې د خبرې ونه کړې ترې په ما په 3 طلاقو طلاق یې مردار یې سر پټ کړی بړستن کې خبرې نه کوې. امام صاحب ورته څه وایي وایي مړه دا خو د 2 منټو خبره ده وبشي کار ځه کور کښېنه ښځې سره زه درځم. دی بیا راغې ښځې ته مینتزاري شروع کړه او ښځه هماغه لاس لقۍ کې نه کوم خبرې بیا غروال امام صاحب پسې. امام صاحب د خدای خاطر وکړه هغه سبا راخېږي ګورې توتي به شوه ښځه را نالوځي. امام صاحب ورسره راغی وایي ده کښېنه ښځې سره سبا لا نو ختلې ګړی خو نه وې خو سبا ته او 20 منټه ټیم پاتې. امام صاحب د جومات ګوټو کې ودرېد او بانګ یې شروع کړ الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله. نو ښځې وایي چې بانګ خو ده هله خلک وایي چې سبا راوخېږي د بړستن نه یې مخ راوویسته ای سړیه حقه دې سبا راوخت بانګ یې ووایي تا نه خدای خلاصه کړم. امام صاحب اواز ورکړ وایي سبا نه دې ختلې مخکې دې خبرې وکړې بانګ مې درته مخکې ووایي. دا هوښیارتوب دی عقل هوښیار